انقلاب آئے گا, سعید تیرے خون سے انقلاب آئے گا, سعید کو انصاف دو, سعید کو انصاف دو, سعید کے قاتلوں کو گرفتار کرو, سعید کے قاتلوں کو گرفتار کرو. سعید کا قاتلوں کا گرفتار شکا گرفتار نشو سور جی پاس کو مدان پشاور کی بیتی جوڑ کو ہوتا ہے احتجاج میں موٹ والی سبیتا حکم دے کر آدھا پلو سی دی کڈی سی دی کدمو سول سمر انتظامی دا ټول ته زمونږ د هغه د احتجاج دی زمونږ د برګری د قاتل د زر تر زره ونیولی شي زمونږ په دې بلډینګ کې خوشحال میډیکل سنټر کې دوه ورځې مخکې چې کومه واقعه شوې ده دا گو چې ډېره خطرناکه واقعه ده دا دوی کول پکار ولې چې زموږ خو دا یو کاروباري علاقه ده کاروباري ځای دی دلته مونږ نه جنګ جګړو له راځي نه چې نه دښمنو له راځو نه چې نه یو بل سره اختلافات له راځي دلته که زموږ څه اختلافات دي خو خپل د کاروباري اختلافات دي ذاتي اختلافات مونږ دلته چا سره نه کوو او نه لرو چا سره دا بله چې کومه واقعه شوې ډېره د غم د ډکه واقعه ده بلکل نو پکار خو زموږ د ملګرو نه هم ډېره کمزوري شوې ده گو چې دا په درېیم چت کې دا واقعه شوې ده سلام دې په ګرو باندې نه شوې درېیم چت ته یو قاتل ځي قاتل درېیم چت نه ښه په کلار باندې ښه په استقامت سره راکوزېږي او د بازارونو کې ځي مختلف کیمرو اگر اغشتی دی مونږ پروز پولیس والا سره ناست وو هغې سره هم ټول ویډیوز کتلي دي دغه کس تقریبا 90% جان پہچان شوی دی صرف آخري یو دوه درې پوینټونه پاتې چې هغه هم نن زما خیال دی هغې کتلي وي د دې کسانو چې هر څوک پرېږدي چې دا ډېر زر ګرفتار شي دا سړی او پته به مو لګي چې د ده چا سره څه زیاتیات وو یا ذاتي دښمني وه یا څه خو دا چونکې دا زموږ داسې ایریا چې دلته موږ ذاتیاتو باندې ذاتي دښمنیان یې نشو پاللی لہذا موږ حکومت طرف ته هم دا کوو چې بهی زموږ په دې مارکیټونو کې موږ ته هم سیفټي حکومت د طرف نه پکار ده ځای په ځای باندې زموږ پولیس والا ګرځي راګرځي خو هغې زه ډېر په هغه سره دا خبره کوم چې هغې خپل مقصد پوره کولو لپاره ګرځي زموږ د عوامو سیفټي لپاره هغې قطعاً نه ګرځي په دې لارو کوڅو کې زموږ په دې بازارونو کې نږدې روزانه زموږ د هلکانو نه دا غلو ډاکوان راځي او پیسې ترې نشو کوي مالونه ترې اخلي یو پولیس والا اوسه پورې یو غل نه نیولی نه یو ډاکو نیولی نو پولیس والا که هم نیسي هغه ورته د هغه ملګرتیا کوي نو زه په احتجاجي طور سره پولیس ته هم چې ډېر سخت احتجاج کوو که اے سی دی که ډي سی دی که زموږ ټول څومره انتظامي ده ټولو ته زموږ د هغه د احتجاج دی زموږ د دې برګري د قاتل د زر تر زره ونیولی شي تاسو ډېر الله الرحمن الرحیم لکه مختلف فاټا نه او نورو کوم ضلعونه خلک راځي د پشاور دا د پښتنو کیپیټل دی د KPK نه زه به دا وایم چې افغانستان دپاره دا یو کیپیټل دی د کاروباري ځای دی او د حفاظت ځای دی خلک هغه نه دښمنۍ نه راغلي دي خلک هغه ځای نه دهشتګردۍ نه راغلي دي او چې یو بیا ډبګری ګارډن په پشاور کې داسې ځای دی چې په عربو په کروړو چې کوم د دې ځای کې تجارت کېږي او بیا ځي درو پلازونه دننه کېږي وي پلازې دریم چت کې کس ویشتی شي بیا وځي نه مونږ خپل ځان چې کوم دی که نه سیکیور نه ګڼو انسیکیور یو زموږ حکومت نه دا مطالبه دی د دې قاتل چې کوم دی دا د ګرفتار کړی شي د پلازو ملیکانو باندې بازار مشرانو باندې دا زور واچوی شي چې سیکیورټي کیمرې ده ولګوي زور زر تر زره وي دا چې کوم دی عیني حق دی پولیس ته حاصل دی چې دوی باندې دغه سیکیورټي کیمرې ولګوي اوس یو دا تقریبا 15 شپږو پلازو کې به کیمرې وي نور هېچا سره هم نشته دکانداران ته هم پکار دی او داسې اول دی د پښتون موږ نه دا بغیرتوب شوی دی چې یو کس په درو پلازو دننه کېږي دریم چت کې کس ولي هېڅوک نشته چې لاس ور واچوي نو اوچتوي او دې نه مخکې داسې واقع شي د موبایل پیسې ده خو بېله خبره دی لکه کډنیپینګ کوشش شوی دی او دکانداران نه غلي شوي دي او اخري دا یو اپشن پاتې وو زمونږ یې پکې دنه دوکانونو کې هم مړه کړو د کلینیک مخې ته مړه کړو نه ډاکټر سیکیور دی نه نرس سیکیور دی نه کمې سیکیور دی زموږ حکومت نه دا مطالبه دی چې سعید قاتلان ته ګرفتار شي که ګرفتار نه شو څو ورځې پاس به موږ پشاور کې بیا احتجاج کوو او دا احتجاج به موږ ټولې صوبې ته کوم دی که نه دا پیله وکړو